باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو هر یو سړی به چې راتلو صادر به ځان لاندې کولو بس مکه به کېناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کېناسته زه زړه کې ویارېدم چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د دې کټ نه خان خو خان دی که نه خان زمونږ د بالا ماڼۍ کې هم ډېر دي د وچې خانان په کوڅو کې سپي د لوږې مړه کېږي نو ما چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د کټ نه خو چار دی ښیي ما ته یې غږ ونه کړو هر یو چې راځي صادرګان لنګېږي په ځمکه کېږي ما یو نه غړي غونته پوښتنه کومه دا څه کوئ ویل دلته چې خان کټ کې ناست دي نو موږ نه شو کېناستی دا د خان بېعزتي ده او هغه داسې متکې ته ډډه والې وه داسې لاس کړی و ما نه یې تپوس کولو څنګه یې مولانا صاحب ښه د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم شته ستاسو علاقه کې خانان که نه شته که نه داسې خبرې څنګه یې داسې خبرې کوي یا یو دلته بالا ماڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ویلې څنګه یې ما ویل ښیم ښیمه ویل ولې ما خو درنه تپوس کوم ما هم درته ویل چې ښیم که نه دا تپوس څنګه کې څنګه یې نو باجوړ نه چې هغه زه راتښتېدلی یم بیا نه یم تللی داسې په غضب وړي نو دلته تا ته د سړي په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي اول ته به څه کې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا به والی وي دي جنتي په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د ریخمو شنو غټو نه وي وجن الجنتین دان الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه وي تا به داسې ډډه والي کیله خورم هغه بوټی به کیله په خپله سپیده کي او بوټی به دومره راوږد شي چې ستا د خولې له به کیله تیاره راوړي تا به لاسونه داسې انار خورم بوټی به انار صفا کی او ستا د خولې له به یې راوړي داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چېرته شته په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا به ته ووایې چې نه زه د بوټي د لاس شی نه خورم ما له دې خادمان سپین کی او را دې وړي په تالي کې دې راته پیش کی نو الله څه وایي په جنت کې به خادمان داسې ښایسته وي اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیا وي